د کوزه پښتونخوا یا پاکستان نه افغانان راړول کیږي افغانستان ته. اوس دوی خو راځي یا راړول کیږي، هره خبره چې ده دوی خپل وطن ته راځي. خو زما دا ویډیو هم د دې خوا پښتنو او هم د هغې خوا پښتنو ته ده. دا ویډیو ښه په غور واورئ او ویې ګورئ. ګورئ زما ورونو، د سختې ورځې به تېرې شي، د حالت به تېر شي، خو تاسو څخه مې هیله دا ده چې دوی خو دې وطن ته راځي، تعلیم ځینې پاتې کېږي، کورونه ځینې پاتې کېږي، هغه کوم کاروبار چې شروع کړی و هغه ځینې پاتې کېږي، او اوس شاید مجبوره وي چې دوی راشي افغانستان ته. شاید حالاتو دوی ته مجبوره کړي وي چې دوی دلته راشي. خو تاسو څخه مې هیله دا ده کوم پښتانه چې په پاکستان کې اوسېږئ، ګوره د دې نه هغه مالونه چې دوی د مجبورتوب د وجې نه خرڅوي، که هغه د دوی د کور سامانونه دي، که هغه داسې مالونه دي چې دوی افغانستان ته نشي راوړلی، په نیمه بیه یې مه اخلئ. صحیح ده؟ جغرافیه بدلیدلی شي، مملکتونه بدلیدلی شي، اما ژبه هیڅکله هم نه بدلیږي. ژبه په هیڅ صورت کې هم نشي بدلیدلی. د تاسو څخه مې هیله دا ده کوم مالونه چې هلته دوی خرڅوي په ښه بیه یې ځینې واخلئ، په داسې بیه یې مه اخلئ چې هم خدای ته ملامت وایه او هم دغو پښتنو او دغو افغانانو ته چې واقعا ځورېدلي دي د آخرت په ورځ ورته ملامت وایه. او په دغې افغانستان کې چې کوم افغانان وروڼه دي، د تاسو څخه مې هیله دا ده چې کله دوی درته راغلل بهترینه رویه ورسره وکړئ. دوی را شړل شوي دي، دوی د هغې وطن نه په زور دلته راغلي دي. تاسو ورته کورونو بیه 100 چنده مه کوئ، په دې باندې د 50,000 کور په 20,000 په کرایه مه ورکوئ. دغه سختې ورځې به ډېر زر تېر شي. 2-3 میاشتې مشکل دی، انشاءالله هر یو به په دې وطن کې کورونه لري، مځکه به لري، لاړه به شي آباده به کړي. خو دغه وخت شاید د امتحان وخت وي، هم د هغې خوا پښتنو ته هم د دې خوا پښتنو ته چې ګوره که مالونه ځینې ارزانه